बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नखमान सराजम इरफान खान और मोहम्मद फ़हीम। د خیبر پختونخوا حکومت قرضې اخلي د اوسه پورې هغوی څومره قرضې اخیستې دي او راتلونکي کال کې هغوی د قرضو هدف ځان ته څومره ایښودی دی، بیروني قرضې به هغوی څومره اخلي او د مقامي بانکونو نه به خیبر پختونخوا حکومت څومره قرضې اخلي. دا قرضې د کومو منصوبو لپاره اخیستل کیږي او دغه قرضو واپسې لپاره به بیا موږ څومره سود د هغې ورکو. د حکومت چې کوم یو ریپورټ نن هغوی شیر کړی دی، مخې ته راغلی دی چې د 31 دسمبر 2019 پورې په خیبر پختونخوا باندې څومره قرضه وه 225 اربه روپۍ او د هغې په مد کې موږ واپسي څومره کړې ده او 8 کروڑه روپۍ، یعنی موږ ویلی خو 8 کروڑه د هغې موږ صرف د سود په مد کې ادا کړی دی. دا نور چې کوم موږ قرضې اخیستلي دي 243 اربه روپۍ، د دې د سود په مد کې موږ څومره قرضې ادا کوو. په دا اړه باندې به تاسو خبرو. د پروګرام دویمه موضوع کې به موږ ذکر کوو چې چایلډ پروټیکشن یونټس دا جوړ شو د خیبر پختونخوا په 1200 ضلعو کې د یونیسف پروجیکټ په کال 2018 کې چې کله یونیسف پیسې بند کړي نو هغه ټول یونټس هم غیر فعال شو، کم چې د ماشومانو لپاره جوړ شو. خیبر پختونخوا حکومت تیر کال یعنی روان کال نه چې د هغې کوم اخرنۍ ورځ وه د هغې لپاره 4 کروڑه څخه د پاسه پیسې منظوري کړې وې، بلکې دغه پیسې هغوی جاري کړې هم وې، خو د دغه محکمې د نااهلۍ د وجه د هغې د عدم دلچسپۍ د وجه باندې هغه پیسې ونه لګېدې او 2 کاله بعد هم د خیبر پختونخوا په دغه ضلعو کې چایلډ پروټیکشن یونټس فعال جوړ نه کړی شو. د هغې څه کار دی په هغې باندې به هم تاسو خبرو. د پروګرام درېمه موضوع به وي د پېښور یونیورسټۍ کوم ټیچر اسوسییشن تنظیم دی، هغوی دمکي ورکړې ده چې د آنلاین کلاسونو نه او بیا چې راتلونکي کوم امتحانات دي د هغې نه د بایکاټ کولو وجه هغه داخلي چې د ډېر مودې راسې په پېښور یونیورسټۍ کې په نوو برتیانو باندې هم پابندي ده او چې کومې نوې تقرریانې کېږي یا کوم پروموشن کیسونه دي هغه باندې هم پابندي ده. حکومت د دغه پابندي اوچته کړي. حکومت د طرف نه هغوی سره یقین دهاني هم شوې ده، خو بیا هم هغې باندې عمل درآمد نه دی شوی. یو آپشن ورکړی شوی دی او هغوی وایي که په 2-3 ورځو کې د هغوی دغه مطالبه ونه منلی شوه نو هغوی به دغه خپل آپشن جاري ساتي، یعنی آنلاین کلاسونو نه بایکاټ او چې کوم امتحانات را روان دي د هغې نه. سوال دا دی چې دغه په زرګونو په لکونو طالب علمان دغلته سبق وایي، د هغې د مستقبل سره دغه استادان ولې لوبې کوي، د هغې په هکله باندې به هم د هغوی د تنظیم مشر نه رای اخلو. او د پروګرام اخیری موضوع کې به موږ د میډیکل سټوډنټس چې دا وخت کې هغې ته کوم مشکلات دي د نورو طالب علمانو سره سره د میډیکل سټوډنټس چې آنلاین کلاسونه دي کوم کورسونه هغوی وایي او په دې لاک ډاون د وجې نه هغې ته کوم کورس نه دی ښودلی شوی. د هایر ایجوکیشن کمیشن د طرف نه ریکوایرمنټس دي او د نور میډیکل کالجز طرف نه چې هغه کورس چې کوم هغوی نه دی ویلی هغې کې به د هغې نه امتحان اخیستلی کېږي. په دا اړه باندې موږ خبرې کوو. موږ کوشش کړی دی چې د خیبر میډیکل یونیورسټي وایس چانسلر ډاکټر ارشد جاوید صاحب موږ سره ټلیفون د لارې شریک شي او موږ ته دغه مشکلات بیان کړي چې د هایر ایجوکیشن کمیشن د طرف نه څه مشکلات را روان دي، څه ریکوایرمنټس را روان دي او په یونیورسټۍ کې دننه هغوی ته څه مشکلات را روان دي د آنلاین کلاسز حوالې سره. قبایلي ضلعو چې کوم طالب علمان په دغه یونیورسټیانو کې سبق وایي هلته د انټرنیټ سروس نشته، هغوی ته څه مشکلات را روان دي او دغه مسلې به څنګه حل کېږي. په دا اړه باندې هم تاسو خبرو. فهیم صاحب، قرضې هغه حکومت چې ټول نه زیات تنقید هغې په قرضو باندې کړو، بلکې نن هم هغوی دغه تنقید کوي تحریک انصاف چې قرضې اخیستلی کېږي د دې لپاره چې په هغې کې کرپشن وشي، په هغې کې کمیشن یې واخیستلی شي. د حکومت دغه ریپورټ زموږ په لاسو کې دی. په هغې کې دوی وایي چې د 31 دسمبر 2019 پورې زموږ کم آوټسټینډنګز او زموږ کم د قرضو والیوم هغه 225 اربه روپۍ و. خو بیا چې کومې نورې 6 میاشتې تېرې شوې د کال 2020 د جنوري نه د جون پورې یا د جون نه بلکې د جولای پورې به زه ووایم نو په دغه 4-5 میاشتو کې حکومت نورې 18-19 اربه روپۍ قرضې واخیستې او دغه زموږ حجم د قرضو 243 یا 244 اربه روپو ته ورسېدو، کوم چې په بجټ کې هم هغوی ریفلیکټ کړی دی، ظاهر کړی دی. هغوی دا وایي چې موږ کبې د دې واپسي کوو، په هغې کې اوس موږ سره پاسه 4 اربه روپۍ واپسي کړې ده او یا په دغې باندې چې زموږ کم سود په هغې باندې ورکوو د هغې اګینسټ نو اوسه پورې یعنې په دغه کال کې موږ 8 کروڑه او یا لکه 78 کروڑ 70 لاک موږ صرف د سود په مد کې هغه پیسې ورکړي. ښودلی شوي دا نه دي چې دا سود به موږ څومره ورکوو، دا خو موږ دا ورکړې قرضه په موږ باندې
21 ارب روپۍ یا 200 ارب روپۍ نور هم پاتې ده که موږ سره د 19 ارب سه یادو نو 240 ارب پاتې کیږي راتلونکي کال کې چې کم هدف خوده شوی دی بیرونی نه نور قرضې اخلي نو هغه څه د 310 شونه خبره زیاتیږي اته او یا کروڑه کومه به دغه یو کال کې دا غي ورکو په سود کې مطلب دا چې کال کې د شپږو میاشتو کم دا غوي ډیټا ده آیا موږ به قرضې اخلو او بیا د هغې د سود په مد کې بیا موږ هر کال 2 ارب روپۍ ورکو آیا د حکومت سره خپل ریسورسز نشته څه بل ذریعہ نشته چې هغه د قرضونو لږ قلار شي عرفان صاحب نن عمران خان صاحب چې کله سپیچ کو نو غوي د سپیچ چې کوم مطلب راوته هم دا مطلب راوته چې حفیظ شیخ صاحب چې کله مشرف صاحب سره او چې کوم قرضې اغسته وي او حفیظ شیخ صاحب چې کله سرداری صاحب سره او کوم قرضې اغسته وي نو نن حفیظ شیخ صاحب چې کله عمران خان صاحب سره دی نو د هغه دوه حفیظ شیخ صاحب کوم قرضې غسته شوی هغه واپس کولو لپاره هغه نور قرضې اخلي لګیا دي همدا یو کس بل څوک نو خو صوبه کې حالت لګ بدل دی صوبه کې خو پاکستان تحریک انصاف دومره قرضې نه ملو څومره چې وفاق کې وي بهرحال وفاق کې مغوي سه زه پر نه خو د څومره قرضې غسته شوی پوره ریکارډ هغه بالکل سویپ ک خپل ریکارډ جوړ ک دا چې کوم زمونږ د خیبر پختونخوا قرضو حساب کتاب دی ټول نه پهله خبره خدا ده چې زمونږ حکومت اوس هم دا هر څه پټۍ لګیا دی چاته حل نه وي چې اخر مونږ دا قرضې به واپس کوو څنګه او څومره مونږ ته دغه پیسې ضرورت چې مونږ دا واپس کوو دوی صرف تاسو ذکر وکړه چې 243 ارب روپۍ او 6.5 کروڑه روپۍ دوی خي چې دا به مونږه قرضه واپس کوو اوس په دغه قرضه باندې سود څومره دی هغه دوی نه خي چې موږ به سود څومره ورکوو ظاهري خبره ده څه قرضې دي چې هغې باندې انټرسټ ریټ 0.75 دی څه باندې 0.5 دی څه باندې 1% انټرسټ ریټ دی خو دې کې خبره دا ده چې دې کې ډېرې قرضې دي چې هغه د څلوېښت خو د دیش کالو دپاره دوی اغوستي دي دې کې ما څو پروجیکټس کتل او زه په کې حیران وم چې دغه پیسې اخر هغه ټایم حکومتونو اغستې وې 1994 کې دوی قرضه اغستې را چې مونږ ریفیوجي کیمپ ته د صفا اوبه رسو اوس د رستا څه کار دی چې د صفا اوبه ورکړی ریفیوجي زمونږ مسله نه وه د UNHCR مسله وه د UNO مسله وه دا د هغوی کار دی اوس د هغې قرضې اوسه پورې مونږ انسټالمنټ ورکوو او اوس هم د هغې تقریبا مونږ چې کوم دا جرمن مارک دی 26 لاک جرمن مارک اوس مونږ د هغې قرضه موجوده ده دا اوس زمونږ کار نه دی دا د هغوی کار دی تا چې کوم ذکر وکړه ټولو نه زیات که مونږ د لست ته ګورو خیر بهرحال زړې قرضې هم پکې شته ښه قرضې هم پکې شته چې کوم تعلیم دپاره اغوستی شوي صحت دپاره اغوستی شوي دي خو چې کوم دا زمونږ سړکونه دي په هغې باندې ډېرې زیاتې قرضې اغوستې شوي دي او زیاتره قرضې کال 2014 نه پس اغوستې شوي دي چرته ورته مونږه انفراسټرکچر خبره کوو چرته ورته مونږه سټرکچرل خبره ذکر وکړو کوم ځای کې ورته مونږه اکسس روډ نوم ورکړو کوم ځای کې مونږه د انرژي دپاره هم ډېرې قرضې واغستې رینیوبل انرژي نوم ورکړه او بیا هغې کې چې کوم یو منصوبه ټوله غټه وه د پېښور BRT وه فهم صاحب زه دلته لږ په دې کې زه خپله باندې کنفیوز یم یا کېدای شي زه غلط یم لکه حکومت وایي چې زموږ اولني ترجیح دا ده چې موږ صحت او تعلیم ښه کړو خو که بیا بجټ ما کتو د کال 2018 19 د 19 یا د 20 بجټ ما کتو نو ما کتو چې په دې کې اولنۍ ترجیح د حکومت تعلیم او صحت نه وه بلکې هغه سړکونه ټول نه زیاتې پیسې چې نو هغه سړکونو لپاره ایښودی شوي او د ټول نه زیاتې قرضې چې حکومت کم اخلي نو هغه هم د سړکونو لپاره اخلي کم چې د سود په مد کې بیا منګه هر کال یا دغه شانتې په شپږو میاشتو کې یو ارب روپۍ ورکوو یعنی هغه یو قسم نه منګه هغه پیسې دي چې د هغې موږ ته هېڅ قسمه فایده نه ملاویږي سړکونه جوړېږي د سړکونو حالت تاسو ته معلوم وي په هغې کې کم پروسس کېږي څوک پکې چاته څومره پیسې ملاویږي 16 کاله 15 کاله بعد هغه روډ څه حالت یو بیا موږ قرضې د هغې لپاره اخلو لږ ډیټا تاسو سره شیر کوم فهم صاحب دا د حکومت خپل ډیټا ده هغه وایي چې 13 شپږو میاشتو کې یعنی د جون او دسمبر یادوي د 30 جون 2019 نه والا 31 دسمبر 2019 پورې هغه وایي چې زموږ په قرضو کې 14% اضافه شوې ده یعنی شپږو میاشتو کې صوبایي حکومت د اوسنۍ موجوده دوی کومې قرضې اغستې هغه کې 14% اضافه راغلی دا صرف د شپږو میاشتو 194 نه 225 هغه ټایم کې و چې 30 جون 2019 باندې زمونږ قرضې 194 ارب او بیا په 31 دسمبر باندې دا موږ ورسې 225 یعنی په شپږو میاشتو کې 1.10 ارب روپۍ قرضه صوبایي حکومت اغستې دا چې په هغه کې ټول نه زیات پیسې د پېښور BRT لپاره وایي همیشه دا ویل کېږي
تیمور جګړه صاحب هم وایي چې قرضې اخیستل څه بده خبره نه ده، خو دا کتل پکار دي چې دا قرضې موږ په کومه منصوبه باندې لګو او د هغې بیا آوټ کم څه دی، د هغې بیا موږ ته منافع یا آمدن څومره ملوي. سوال دا دی چې کومه منصوبه واده شوې وه چې په شپږو میاشتو کې یا اتو میاشتو کې یا کال کې یا په 2 کالو کې هم پوره نه شوه، د هغې نه موږ څه اسټیمیټس لګولي دي، څه اندازې لګولي دي چې په دې باندې موږ 80 ارب روپۍ خرچ کړي. دا پیسې به موږ که په دې کې فرض کړه د حکومت اعداد و شمار مطابق 4 لکه خلک سفر کوي روزانه چې کوم حکومت وي نه ښکاري ممکن نه ده، څومره وخت کې به دا پیسې موږ د دې نه پوره کوو. بیا چې دې لپاره تاسو کم خلک اخلي د هغوی د تنخواګانو په مد کې هم دا شیزونه به د کم ځای نه موږ پوره کوو. غفار صاحب خیر دا پوره کول خو دې په وس کې نه دي، دا خو پوره کول نه شي. زه دا خبره کوم چې کم د راتلونکي 20 کالو لپاره موږ دغه قرضه اخیستې د ایشیایي ترقیاتي بانک نه او د هغې سره زموږ کم کمټمنټ شوي چې دا موږ تاسو له درکو، او که په هغه ټایم کې چې کم موږ هغې سره MOU ساين کړي دي په هغه وخت کې موږ دا پیسې پوره نه کړې نو د هغې ایکسټرا د هغې اضافي چې څومره انټرست ریټ راځي موږ به بیا هغه هم پی کوو. بار بار دغه ذکر کیږي چې دا پیسې نه په تېرو وختونو کې امیر حیدر خان هوتي صاحب د جیب نه ورکولې، نه پرویز خټک صاحب ورکوي، نه به وزیر اعلی محمود خان صاحب او تیمور جګړه صاحب د خپل جیب نه دا پیسې ورکوي. خو دا په راتلونکي وختونو کې فهیم صاحب په دې صوبې باندې زه ګورم چې ډېر زیات غټ بوج را روان دی. او د دې پلانې قسط چې کوم دوی ورکوي هغه د 1 اگست 2022 او لکه دا به 2042 پورې مونږ قرضې چلو، بجای د دې چې مونږ ځان ته ټارګټ کیدو چې مونږ د دې ادارو نه دومره قرضې اخلو، هغه تعالی ځکه قرضه درکوي چې هغې ته انټرست ریټ ورکوي، هغه فایده ده په هغې کې. بالکل دغسې ده. مونږ کله هم دا سوچ نه دی کړی چې زمونږ کم دلته ریسورسز دي، وسایل دي، د هغې مونږ څومره فایدې اخیستې دي. آیا مونږ یو داسې پروجیکټ راوړی دی چې هغه مونږ ته سالانه 2 یا 3 ارب روپۍ آمدن راکوي؟ بار بار ما مخکې هم د دې یو مثال ورکړو، فرض دې کې کوم مثال د انټرست مثال ورکوم فهم سي مخکې هم ما دا مثال ورکړو، نن هم ورکوم چې په ملکند کې ملکند 3 پاور پروجیکټ شروع شو د MMA په دور کې اکرم دورانی سے هغه شروع کو او د هغه په دور کې هغه کمپلیټ شو. څومره ارب روپۍ چې په دغه پروجیکټ راغلي وي، هغه پروجیکټ یا هغه منصوبه چې مکمل شو هغه سالانه 3 ارب روپۍ آمدن ورکړي خپل صوبې ته، هغه خپل اخراجات چې څومره باغې شي هغه هم پوره کړي، دا هغه نه موږ ته 3 ارب روپۍ سالانه آمدن راځي. دا نه وایو چې موږ د MMA سپورټرانو یا اکرم دورانی صاحب خو اوسه پورې د څه منصوبه شوې ده، دا هغه نه غټه منصوبه د سوات ایکسپریس وې د هغه ټول ټیکس څومره راځي، خو دا هغه نه 15 کال ستا صوبه مستثنی تاسو به ته یو روپۍ هم نه ملاويږي ځکه چې تاسو دغه ټیکا بل چاله ورکړی دا نو دغه 3 ارب روپۍ چې تاسو باغې باندې ولګولې او آمدن نه ملاويږي صوبې ته سلوي خراب توارثي لا خلات دویم مخکله کار جاری دی. آیا د منصوبې د حکومت په ویژن کې شته نه وکاله وشو کار منصوبه مکمل کول پکارو؟ حکومت چې کوم دا BRT د لپاره کوم دوی معاهده کړی دا او BRT سره موږ ګورو چې کوم ایکسس ټو انرژي دی دا هم تقریبا 9 کروڑ 57 لاک ډالر دا هم دی. دا لیبر وسره لیکل شوی دی، مالک سر دا لیبر اخر څه شی دی د کې نور کې څه فرق دی؟ دا د لندن انټر بانک حواله سره دی، هغوی دا انټرست ریټ ډیولپ کوي چې دا به څنګه وي او هغې خلاف اوس یو بل سکینډل راووته چې هغوی کوم انټرست ریټ ډیولپ کوي هغه فیک وي او هغه بینکونو ته فایده ورکوي او دا په دغه طریقه باندې مختلف حکومتونه یا واړه بینکونه دوی قرضداره کي او خپل کنټرول کې هغه راولي. نو چې کله زموږ حکومت دغه معاهده کوله او اوس چې کوم دا دومره غټ سکینډل راوتی دی مئی 2020 کې دا سکینډل مخکې دا 2019 کې مخکې ته راغلی 13 کال او موږ معاهده ستا یې کړی وه. نو آیا زموږ حکومت په دې باندې څه کار وکړو یا نه یو کال کې دننه چې آیا دا چیز چې موږ تاسو سره فاینل کړی دی دا لیبر چې کوم طریقې کار دی د لندن انټر بانک والا دغه اوس کلیر پاتې شو، شفاف پاتې شو یا پاتې نه شو؟ خو بهرحال څه شوي په اوسه پورې نه دي، پوره کال مخې ته تیر شو. خبره دا را چې تاسو خبره همغه وه چې کوم کسانو دغه قرضه واغسته اب لاړ شي کور ته، اب دې خو موږ ته نه ښکاري خو هم څه کار شته نه، خو چې کوم کسان دلته پاتې شي څنګه جګړه صاحب اوس وایي چې زه مخکې 15 کاله نه وم زه یې باره کې څه ویلی نه شم، خو لکه اوس خو تاسو ناست یې تاسو به هم بیا مخکې نه یې بل که زه څه وي چې تو جګړه پر ځای نه وم جګړه کرده هغه سره هغه ذموار دی. نو دغه فیصلې چې دي دا یو فرد واحد یا یو پارټۍ پورې منسلک کول نه دي پکار. تاسو چې کوم ذکر وکړه چې دوباره هغه پیسې واپس راشي د BRT نه اوس نه خلک دا وایي او دا د دې حکومت مشران په خپله وایي چې دا د خسارې پروجیکټ دی، دې نه موږ ته انکم نشي راتلی او دې له به موږ الټه پیسې ورکوو چې دا وچلو، دا موږ چلولی هم نشو. دوی سره هېڅ قسمه د لپاره پلان نشي دا موږ څنګه روانو، صرف بس چلول نه دي د چې کوم مینټننس دی دوی به زرګونو خلک اخلي هغوی له به کرایه هغوی به تنخواګانې هم ورکول غواړي که نه په کرایه باندې تنخوا نه پوره کېږي نو هغې دپاره به هم دوی پیسې ږدي او بیا دا قرضې به هم راځي. دا یو داسې مړی دی دا به دوی راکاږي ځان سره. شوکت یوسفزۍ صاحب به بل ورځ په اسمبلۍ کې ویلي چې 1900 یا
2000 پورې به موږ د لپاره عمله اخلو چې باقي د خلک ناس وي دغه صفائی کوي یا د مینټیننس تاسو ذکر کوي نو دغه خلکو ته تنخواګانې به حکومت بیا د کم جنور کې دغه لپاره نور قرضې اخلي خو بهرحال د حکومت وایي چې موږ یو ښه پروجیکټ راوړی دی او په هغه کې موږ ډېر زیاته کامیابی کړې نن هم هغه کمپیریزن موازنه کوي د پنجاب سره یا د سره موږ هغه سره کار نشته چې پنجاب سره موازنه کوي خو یا که په یو پروجیکټ باندې او یا ارب روپۍ لګي او دغه عوامو ته لږ ډېره فائدہ ملاويږي خو صوبې ته ورال هغه شانتي آمدن نه ملاويږي او نقصان زیات وي تاسو کوم مرکزي خبره کړې و هغه ټایم صوبې سره دومره وسایل هم نو چې کله هغه پروجیکټ کېده او صوبې سره د هغه نه کم از کم لس چنده زیات وسایل دي دغه فهم سے وګورئ چې کوم د مې طرف ته زما اخیری خبر تاسو سره شیر کوم دا وخت کې موږ د ADB ایشین ایشیائی ترقیاتی بینک 1.2 ارب او 1.5 کروڑ قرضداری یو 1.2 ارب روپے IDA انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسی هغه منګه 78 ارب 58 کروڑ 80 لاکھ روپے قرضداری یو جیکا جاپان ودی هغه 14 ارب 87 کروڑ 70 لاکھ او AFD دا هغه بیا موږ او ارب 15 کروڑ او 80 لکه دا سلور درې سلور غټ هغه دي AFD کې خدای شامل کوم د BRT آباد دي پیسې غوښتي بالکل هغه نه هم اخلي او دا شان د حکومت وچ په راتلونکي کال کې موږ نور هم قرض خبر عرفان صاحب 60 ارب روپے سره نور قرضې مرزي دي خیبر پختونخوا خارونو لپاره خو دې کې خیر نشته او هغه راتلونکي هغه کې حکومت وچ اخلو بل هغه بغیر دي لکه هغه 91 ارب چې راځي په دې نه بغیر د 75 بنو راځي هغه دې نه بغیر راځي لکه 151 ارب موږ اوس نه حساب کو هغه کوي او دا کم چې 240 دا دي نو کوم حساب لګو نو راتلونکي کال کې 500 موږ ان شاء الله 1500 ارب روپو پورې قرضې اغستی او هغه بیا موږ 100 ارب روپے د کال د هغه سود ورکو هم سره د مې طرف ته زو د مې نه بعد خبره کو چایلډ پروټیکشن یونټس باندې حکومت ولې د خیبر پختونخوا د ماشومانو تحفظ د مستقبل محفوظ نه جوړي ادارې ولې نه اهل دي یا ولې هغه کار نه کوي یو وړ شاندم ویلکم بیک ماشومان د هر یو قوم مستقبل وي خو لبدا مرغه زمونږ په خیبر پختونخوا کې دغه ماشومانو د پاره چې کوم د اغوی تحفظ سنټر جوړ کړی شوی هغه بند شوی دی او تقریبا دویم کال روان دی چې دغه سنټر دوباره کولاو نشوي دوباره فعال نشوي کال 2009 کې عوامي نېشنل پارټي حکومت د چایلډ پروټیکشن حواله سره یو نوې قانون منظور ک د هغه کمیشن جوړ شو د کمیشن لاندې د اقوام متحده لخوا شروع کې 8 ضلعو کې او بیا بعد کې هغه 12 ضلعو کې هغوی چایلډ پروټیکشن سنټر جوړ کړي هغه پروټیکشن سنټرو مختلف ماشومانو سروې هم وکړه او کوم کال 2019 یادو دسمبر 2017 پورې هغوی 50,000 نه زیات هغه ماشومان ایډنټیفای کړي کم چې د مختلف مسلو سره ښکارو اي کې چایلډ لیبر هم سایکولوژیکل ایشوز هم چې کم پای متشدد کیږي هغه ټول ماشومان آی کې شامل وو خو هغه نه پس اقوام متحده دا وینا وکړه چې نور موږ دغه پروجیکټ نه چلو حکومت لا پکار دی چې دا پروجیکټ هغوی اوس په خپله اون کی دا هغوی کار دی زمونږ کار نه دی په دغه 12 ضلعو کې تقریبا 250 کسان مطلب په هر یو آفس کې به صرف 4 کسان ناستو دا د کې امپلایز او د ملازمینو حکومت بیا د لپاره فند منظور کړ او بیا هغه پوره نشو هغه ټایم وزیر اعلی پرویز خټک صاحب دا وینا وا چې موږ به دغه سنټر چلو او څنګه چې قانون کې شته موږ به هر یو ضلع کې دغه سنټر کولاو عرفان صاحب هغه وخت کې 15 ضلع وي اوس 15 ضلع شوي 12 نه خبره صفر تلاړه نور کولاو نشوي الټا هغه سنټر هم بند شوي دسمبر 2018 کې یو نو ته چې بس ته خپل کار په خپل غي مونږ نه لاړو هغوی نورې پیسې ورنکړې خټک صاحب دا وی چې موږ خامخا چلو او چې کله پوره ویو ایو بیا پیسې ورکړې خو هغه حکومت چې لاړ نو دغه حکومت دغه سنټر نه دوباره شروع کړي او نه هغه خلک دوباره په نوکای رالل او نه هغه ماشومان ته پوسو شو یو خدا سنټر چې ډیره لپاره کوم پیسې منظور شوی هغه ولې اخر دا شیز فعال هغوی نه ک او بل خو ته مونږ ګورو چې د 13 کالو نه چایلډ لیبر حواله سره یو سروې هم پرته را هغه هم نه شروع کیږي نو حکومت ترجیحات د ماشومانو نه دي او ک ګرانه دا ورته پچل نه پوي ویم صاحب دوه خبرې دي حکومت تیر دور کې هم یو سروې ریپورت شایع کړو او چې هغه کله ما بیا د دې صوبایي حکومت هغه پورا یو بندل کتاب هغه ما ټیلیکون هغه د UN ادارو نه اغستې شوی هغه ځنه کټ کاپی پیسټ او دوی خپل یو ریپورت جوړ کړو
موږ سره اوسه پورې اعداد شمار نشته د ماشومانو حواله سره انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن چې دی نن هم موږ پاکي باندې ریلای کوو یا د هغې نه اعداد شمار اخلو چې ILO انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن کوم شیزونه مخې ته راوړي نو زمونږ حکومتونه کینی او د هغه ځای نه کټ کاپي پیسټ وکړي حکومت ته یو بهترین پریزنټیشن ورکړي اوسه پورې موږ په دې ادارو باندې دومره پیسې کوو خو چا هم دا خواري نه کړې چا هم دا مهنت نه کړې چې موږ خپل اعداد شمار خورا جمع کو په هر ډیسټریکټ کې خپل اداره شته دا غي کال په کال باندې په اربونو روپو بجټي خو څوک هم هغه طرف ته نزي بهرحال دغه چې کوم یو پروجیکټ راغلی و کاله یا اته کاله هغه ته دغه بین الاقوامي ادارو صبر وکړو چې حکومت به د کال یا راتلونکي کال دا چیزونه شروع کړي حکومت هغه ترجیحات نو هغه دغه ترجیح نو چې هغه د ماشومانو مستقبل محفوظ کی دغه یونټس دغه په ډیسټریکټ کې جوړیږي دغه اعداد شمار مخې ته راوړي او بیا وسکي حکومت باغې لفند ورکي موږ وکتل چې دغه تیر کال حکومت د لپاره 100 کروڑ او د پاسه 16 کروڑ روپے هم منزور کړي او بلکې جاری کړي بیا هغه ډپارټمنټ سوشل ویلفیر دی یا چایلډ پروټیکشن په دغه کې کوم ناس خلک دي کوم کار کوي دا غوي زبدوم نه اهلی دا یا هغه د طرف ته توجه نه ور کوي چې ناس په کوم اداره کې دي د کوم مقصد د لپاره هغه غستلې شي وي دي هغه کار هغه په یو کال کې ونکو حکومت دا پیسې ور کړې وي چې کوم سنټر یونیسف یا هغه ادارو په 1200 ضلعو کې چلولې هغه ختم شوي تاسو لمونږه دا پیسې درکړې تاسو دا خپل بیا فعال کړئ خو خبردار اعلی چې د ظاهري کې دا چې دغه کم ناس خلک دي نو هغه یا دلچسپي نه اخلي حکومت هم دلچسپي نه اخلي او بیا زده وای ما چې هغه په دې شیزونه باندې پويږي نه په کوم بنیاد باندې په کوم کرایټیریا باندې د خلک دغه ناس دي بار دا سوال نه پورته کیږي او د هغه سره بیا چې کوم دغه پروجیکټ شروع شو د چایلډ پروټیکشن کورټس حواله سره هم په مختلفو وسلورو ضلعو کې د خیبر پختونخوا باغ کې چایلډ پروټیکشن کورټس جوړ شوي دي او څو کې کار روان دي وفهم صاحب خبره ده چې موږ همیشه په اندازو باندې لګیا یو روان یو همیشه موږ دا کتلې دي چې غیر سرکاري تنظیمونه سره ډیټا د کم ځای نه راځي هغه هم چې اخبار کې کوم ریپورت راشي د مختلفو اخباراتونه هغه خپل ریپورت راخلي او سالانه یو کتاب چاپ کی او هغه وایي چې په د کال کې دومره ماشومان سره جنسي زیاتې شوې دي یا دومره قتل کړي شوی دي یا دومره اغوا کړي شوی دي هغه هم د اخبارونو په خبرو په دې باندې هغه کوي نو آیا چې یو انډیپندنت اداره یا یو ځانته اداره یا د هغه په ضلع کې ناس یو نماینده یو کس په ضلع کې ناس هغه دا ټول شیزونه ریپورت کوي نو آیا په حکومت باندې څه چل شوی دی یا د ادارو باندې څه چل شوی دی چې تا حالت هغه له شپې ته او یو لو ګروپ خو یو گاډي ور کړی یو سه په هغه کې سارزي د هغه د ټول نه زیاته تنخواوي د هغه VIP پروتوکول وي د هغه د هر قسمه سہولیات ور کړی دي او بیا هغه دومره کار نشي کولای چې په هغه ډیسټریکټ کې د هغه سره اعداد شمار را جمع کی او دلته سره سوشل ویلفیر ډپارټمنټ راولي د چا چې کار دی اوس دغه ډپارټمنټ منسٹر تیر وخت کې سو کو وسوک دی ولې هغه د شیزونه نه فالو کوي کار ولې په یو کال کې ونه شو ما یقین دی افس تم ناراضي اوس خو خیر شام صاحب خوش راغله دی خو زما یقین دا دی زما یقین دا دی چې حکومت کم پیسې ورکړي وي او کوم خلکو په هغه کې نااهلي ثابت شوی دا یعنی ندي خرج شوی نه اخیری ورځ دا کال ختم شو نو په کار دا چې د وزیر اعلی صاحب د حکومت ته د خلک راغړي او دا غینه د تپوسو کی وزیر صاحب خو بداوي چې زما خو په 15 شپږ میاشتې وښه زه راغلم خو له دې نه مخکې نور چا سره نو آیا په شپږ میاشتو کې تاسو کومه توره وکړه هغه شپږ میاشتو توره خو ماته وخایا یا د دې نه چې مخکې کوم شپږ میاشتې کم کسان نه سودا غوینه خو تاسو شي فهم صاحب سو پورې چې سزا جزا عمل نه شروع شوی سو پورې چې سخت فیصله نه شوی نو ما په خیال چې دغه شانته به هم دا سلسله روانه وي سزا عمل خو روان دي سزا جزا عمل خو روان دي دی وخت کې په خیبر پختونخوا کې سوشل ویلفیر ډپارټمنټ پاپولیشن ویلفیر او لیبر دا ډپارټمنټ هغه دی چې چرته تاسو یو سیکریټري سزا ورکوي نو هغه دی خولېږي تاسو یو منسټر سزا ورکوي هغه دی خولېږي دا ادارې د سزا د پاره د زندان دی د پاره دغه چې کوم عمله هغه سم د خو کار نه کوي نو دا چې کوم ډپارټمنټ دی د سزا ور خلک دی خوازي دغه هغه خلک دی چې کوم اسم کار نه کوي کوم منسټر ګورو کوم سیکریټري ګورو کوم دغه عمله ګورو تاسو وایي چې دوی د ماشومان حواله سکینه هغه نه څوک تاسو ولم نشته د منسټر دا کار دی چې اب د عملینا کار اخلي تپوس بکې په شپږ میاشتو کې که شام صاحب هغه نه تپوس نشي کوله مونږ کتري دا صرف کلان دي ته چن شوی نور
کسان هم په دې کې شامل وو ایم کرندان چینج شو هغه خپل کسان راغواړي هغه خپل فوټوان جوړي خپل تپوس کوي خپل پروګرس ریپورت ور کوي خو هشام صاحب نه کوي زموار د دې شي د سیکریټري کار دی کېدا ازموار دی معاملہ په دې کې انوالو ده وسره بیا چې کوم بیورو اف سټیټسټک دی اب دې کې انوالو دی د دې کمیشن چې کوم د چایلډ پروټیکشن کمیشن دی د دې مشر سلورو کالو نه نشته دی او وجه څه ده چې کله تاسو موږ وکړو نو دن نافران دا وي چې جی نو ډېر غټ کسان دي هغه اپروچ کوي نو موږ اې کې څو خپکول نه شو دا موږ یو کس نه دغسته دا هغه ډیپټي چې کوم مشر دی هغه اوس پورې ځان نه مشر نه سلور کالو نه صاحب دا وجه نه ده وجه د حکومت د ویژن او د ویل دا چې هغه د هغه د مسلې ته څومره سنجیدګي ښیي آیا د ماشومانو سره چې دا کم ظلم زیاتې کیږي یا چې کم قانون دوی پاس کړی دی څلور کاله مخکې په دې خیبر پښتونخوا ورکشاپونو کې هوټلو کې یا په نورو ځایونو کې کم ماشومان کم عمره کسان کار کوي خدای چې پاغه باندې پابندي ده بل دغه لپاره چې کم ټایم ډیوریشن خو دی چې 3 غنټه یو ماشوم کار کوي نو هغه ته بیا 1 غنټه بعد ریسټ ورکړي د هغه د خوراک خیال بساتې دا ټول شیزونه وکړي نو قانون په 2016 کې پاس شوی دی نو نن هم تاسو لاړ شئ ډیر لري مزه د پیښور په مختلفو هوټلو په ورکشاپ په دې کې لا کې څومره کم عمر خلک یقینا چې هغه د مجبورې د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ نه په واکینګ ډیسټنس صدر کې سهال یو دا هم هغه کې شوی چې تاسو به د هر یو کس د هر یو ماشوم ریکارډ ساتي رجستر به ساتي یو کس هم هغه نه کړي نو دا مختصر دا خبر کوم چې را یقینا نور مسلې هم زیات دي خو چې کومه محکمې دا کار دی دا کار تنخواه دي شي داخلي چې کومه محکمې دا کار دی په کار ځا خو د خپل قانون باندې عمل درامدو کې به سلور کاله بعد دی پوږي خو دي کی خو بهرحال عرفان صاحب تمه چې دا هغه مونږه د محکمې نه لرو چې به کار کوي او د محکمې نه کار اخیستل د منسټر کار دی خو چې منسټر هی د هغې نه کار نشي اخیستی نو بیا هغه بعد کې دا ګیله نشي کولی چې جی د ما کارکردګي ځکه نه وه ولې چې منسټر ډپارټمنټ کار نه کوه منسټر د ذموار دی او دا د هغه آوټپوټ دی چې د هغه ډپارټمنټ ته حکومت پیسې هم ورکړې خو هغه بیا هم هغه پیسې یوټیلایز نه کړې څومره پیسې چې دا پوره ډپارټمنټ اخلي چې کوم وختي عرفان صاحب خبره کړې وه د قرضونو حوالې سره صرف په شپږ میاشتو کې چې څومره مونږ په قرض باندې سود ورکړی دی د هغې نه هم انتهایي کم دی په نیمه باندې د دغه ډپارټمنټ لپاره مونږه سالانه ترقیاتي پروګرام ساتو او دغه ډپارټمنټ کې صرف ماشومان نه زنان هم دي جسماني معذور خلک هم دي دې کې زکات والا هم راځي او دې کې مشران هم راځي یو وړه شان دماغ لو پروګرام کې بیا هرکله فریم صاحب د پیښور یونیورسيټي پېښور ټیچر اسوسییشن کم تنظیم دی هغوی د بایکاټ اعلان کړو د آنلاین کلاسز نه او چې کوم ایگزامز امتحانات را روان دي د هغې نه مطالبه داري چې ډېر وخت کې د پیښور یونیورسيټي باندې په برتیانو باندې پابندي لګولې شوې ده کوم ترقیان چې کېږي باغې باندې پابندي ده دوی مطالبه دا و چې دا پابندي تاسو ختم کړئ په کنټریکټ باندې کوم ملازمین دي هغه تاسو مستقل کړئ او که فرض کړه تاسو نه کوئ نو موږ به آنلاین کلاسز وکړو بهرحال د دې په خپل منځ کې بیا زمونږ د هایر ایجوکیشن کوم مشیر دی هغه سره خبرې اترې شوې دي هغه یقین دهاني ورکړې ده چې 2-3 ورځو کې واسه تاسو په دې مطالباتو باندې موږ هغه ورکو او تاسو ته به جواب درکو خو پیوټا پېښور یونیورسيټي ټیچر اسوسییشن هغه ویلي دي چې فرض زمونږ د مطالبات نه منل کېږي نو زمونږ چې کوم آپشن دی یعنی آنلاین کلاسز او د راتلونکي امتحانونو بایکاټ هغه موږ سره موجود دی که حکومت زمونږ دا مطالبه نه مني فهم صاحب دا وخت موږ سره د پیوټا صدر ډاکټر فضل ناصر صاحب موجود دی دا غنه هم پوښتنه کوو چې دا غوي رائے هم شامل کو السلام علیکم ډاکټر فضل ناصر صاحب وعلیکم السلام ډیر مننه رور عرفان خان مننه فضل ناصر صاحب بیا تاسو احتجاج تر وته استادان وای چې برتیانو باندې پابندي ده او ترقیانو باندې پابندي ده او آنلاین کلاسز بناخلو امتحانونه بنور کو نو تاسو دغه مطالبه خو بیا تاسو نه وایي چې دغه زرګونو ماشومان او مستقبل هم تاسو په خطر کې اچوي عرفان خان تاسو چې څنګه خبره وکړه دا د 2018 نه دا کیسه روانه ده او دا دریم بین دی چې مسلسل لګي 2018 کې ولګېدو یو کالو په 2019 کې ختم شو په دغه سټرایک په نتیجو کې زموږ په ډیمانډز په نتیجه کې بیا په 2019 کې بیا ولګېدو یو څلور میاشتې بیا په 2020 فروری نه تر اوسه پورې دا مسلسل لګېدلې دی نو مونږه مجبورن مونږه کمیونیکیشن وکړل بار بار د گورنمنت سره خو پاغي سغوک کراغو نه راکاو خو دا اوس چې کوم مونږه اخیری کمیونیکیشن وکړو دا مونږ کال ورکو زړیر په دې پړومبي ځل د گورنمنت نه ډیر زیات خوشاله شوم خاص کر د اډوایزر صاحب نه او د گورنمنت افیشلز نه
چې هغه ډیر پرومپټ ریسپانس دی زمونږ راکو زموږ سره ایشورنس راکړل ان قریب زمونږ سره سبا هم امید دی چې سبا سره بل ملاقات زمونږ وشي نن موږ سره دا خبرې وکړې شي او تاسو چې کوم دویمه خبر وکړه چې په زرګونو سټوډنټس دي نو دا غوي چې موږ کله د اتوار په ورځ ایشورنس راکو ډیر لیټ ایشورنس راکړو د تقریبا نیمه شپه وا نو موږ خپل کال د ایگزامز او د کلاسز د بایکاټ واپس واغستو صرف هغه درنې ته محدود کو او نن را سره بیا خبرې شوې دي امید دی چې سبا په دې کې بریک تھرو وشي زمونږه کیس موو شوی دی سمري موو شوی دا د بین لفټینګ لپاره نن زموږ د ټي ډي ډپارټمنټ نن زموږ سندیکیټ میټینګ په هغه کې موږ لا ایشورنس دارا کو او امید دی چې دا څنګه تاسو خپل پروګرام کې شروع کې د انټرو کې وي چې 2-3 ورځې کې دا مسله حل شي او ډیر په اسانه طریقه به حل شي د سټوډنټس چې کم دا ټایم ضایع شوی د کووډ 19 د وجې نه کما کلاسز نه شي یا ایگزام په ټایم نه شي هغه نه به مونږ بچ شو او دا شی خپل چې مونږ کم کلاسونه دی او ایگزام دی دا کنټینیو سره ډاکټر صاحب تیر کال هم مونږ کتل چې د هایر ایجوکیشن کمیشن د طرف نه با یونیورسيټانو ته کوم پیسې ملاوي دي هغه کې 50 ارب روپو پورې کمه راغله او د ځله هم ډیر زیات کمه راغله د هایر ایجوکیشن کمیشن حکومت ته ویلي هم دي چې تاسو څه کوي اعلی تعلیم دروازې په خلکو باندې بندول غواړي که څه کوي تاسو خو دا فند ډیر زیات کم کړی دی نو یو خو په خور یونیورسيټي ته هم غواړو چې مالی بحران مخ ته که نوې برتیانی کیږي یا دغه شانتي نور څه مخه ته راځي نو تاسو نه کوئ چې دا یونیورسيټي به نور هم د مالی بحران سره مخ شي دا خو نوې برتیانی نه دی عرفان خان دا نوې برتیانی نه دا بجټډ پوسټ دی او د کنټریکټ لیکچرر صرف یو 15 کسان پاتې دي چې هغه د 13 کالو نه کنټریکټ باندې جاب کوي بلخو حکومت په ایکټ کې دا پابندي لګولې چې 3 کال نه زیات تاسو ایکټ چې کله کنټریکټ شي بیا رینیول هم نشي کولای او دا اوس میډ اف د سیشن د تاسو ته پته ده چې سمستر روان دي نو دا اساتذه 15-20 جون د جولای اخري ورځ ده چې بیا به ایکسټنشن نه ملاويږي ختم بشي نو دا به اکیډمیک ډیر غټ لاس یونیورسيټي ځکه چې دا اوور ا پیریډ اف ټایم یو غټ ایکسټنسیو پروسس نه تیر شوی دي چان کړي شوی دي ټرین کړي شوی دي او دا بجټډ ویکنسیز دي دا ریفلیکټډ دي دا نه چې بوج په یونیورسيټي باندې راځي دا نه علاوه چې کوم پروفیسرز دی پوزیشنز دی یا د اسوسییټ دی اسسټنټ دی هغه الریډي جاب دی دونه بجټ باندې امپیکټ نه راځي ځکه چې موستلی سیلینګز تر رسیدلې دی هغه خلک سر دا راته سر چې کم دا تاسو خبره کوي لګي چې تاسو دنه مخ کې هم احتجاج کړو نو بین لیفت شو دوباره بین لګید احتجاج بیا شو بیا بین لیفت شو اوس بیا بین لګیدل دي آیا حکومت اډو دې حواله سره سوچ کوي نه چې تاسو بیا مجبورن روزه سړک ته احتجاج کوي چې کم استاد لا عزت ورکول دي هغه استاد ادریږي بهر نور کې ناره وخی دا حکومت د سوچ نه بغیر فیصله کوي او بیا پرشر کې واپس اخلي خاردل خدا سے جی فہیم خان ښکاری خدا سے خداوی هم obvious reasons دي obvious reasons دا دي لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو عرفان خان چې دا فاینانشل کرایسس دی نو هغه وایي چې تاسو خپل انټرنل مینجمنت خکې سیستم هم ټیک کې دا تاسو چې بکتلی زړو وختونو کې چې کم برتیانی شوی دی اضافي خاص کر دا کلاس 3 او 4 دا هغه ډیر زیات برډن پدې دغه باندې شوی نو هغه مونږ ته وی چې ریفارمز کې هغه ریپورت او موږ سبمټ کو پاغه باندې مونږ نن هم په سندیکیټ میټینګ او ډیر زبردست میټینګ او ډیر ښه ماحول کې وشو او ډیر ښه سجیشنز پاغه کړه چې مونږه هاسټریټي میجرز والو د یونیورسيټانو په خپل خود رو ګورنمنت هم سپورټ راکې مونږ ورلوم لاس ورکو ځکه چې د قام بچی دی اول تر هغه سره مو کړو اوس پکې دا کووډ 19 دی نو چې زمونږ کم از کم د هایر ایجوکیشن او چې کم نوې کله فیوچر چې کم زمونږ دی هغه مونږ په محفوظ لاسونو کې واخلو او خو په مکتب ډاکټر صاحب تاسو چې کم د پیسو خبره کوي لګیا ہے چې دا فاینانشل کرنچ راغله دی لاس کې روان دي یونیورسيټیانه نو یونیورسيټیانه په دنیا کې یو ځای کې هم انکم جنریشن د لپاره نه استعماليږي یونیورسيټي او خلک چې کم دی التا سرویس ورکوي یونیورسيټي شو هسپتال شو اخر حکومت ولې دومره برډن په یونیورسيټي باندې راوسته چې فیسونه هم ډبل او ټریپل شو او موږ سړکونو باندې الته موږ ورکو سبسيډي خو یونیورسيټي پیسو باندې موږ کټ لګو بالکل 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 فہیم خان بالکل ټیک وای تاسو دا انویسټمنٹ دی دا ایکسپینډیچر نه دی په دې نظر کتل دي چې دا موږ یو انویسټمنٹ کو کدا چې موږ وګورو نو کالجز کومه وګورو کالجز هم ټول پلاس کې رواني ګورنمنت کالجز دي یونیورسيټي خو بیا هم سناسته جنریټ کوي دی خو بالکل سن جنریټ کوي موږ ریسرچز کوو هغه انټلیکچوال پراپرټیز ډاکټر صاحب
ډاکټر فضل ناصر صاحب اخیری پوښتنه کوم وخت هم موږ سره مختصر دی دا هم ویل کېږي چې د پېښور یونیورسيټي ټیچر اسوسییشن سالانه انتخابات کېږي نومبر په میاشت کې او چې کومه دغه ایشو تاسو راوچتوي نو وی چې راتلونکي وختونو کې خپل وټونه په خولو کوشش کوي او خپل وټران په دې هغه باندې زیاتولو کوشش کوي د خبره کې صداقت شته جی ګورې دي چې کله هم عرفان خان الیکشن کېږي نو خلک به خامخا خپل ووټر سیوا کوي خدا خو د 2018 ایڈورټایزمنټ دی جنون یو کاز دی مونږ یو جنون کاز د پاره یو کومګه د خپل فیکلټي د خپل کمیونټي سیف ګارد نه کوو حقوق نو بیا خو مونږ له پکاره دی چې الیکشن نه کوو بس بیا به اسوسییشن نه نو دا خو تاسو خبره ټیک ده نومبر ته ډېر ټایم دی جی ډاکټر صاحب مننه خو د خپل انتخاباتو یا د خپل سیاسي حل وسلو سره دغه طلبه د مستقبل هم ډیر زیات خیال ساتي ډیر زیات مننه ډیر خوشاله شو تاسو خپل مونږ ته کمنټس ډاکټر الفهیم صاحب ډاکټر صاحب ډیر ښه هغه چې کوم ایشو دغه ټایم نه روانه ده ارزو خو دې دا غنم چې دا د الته هم د گورننس ایشو ده یا چې یونیورسيټي کوم انتظامیه ده وای چانسلر صاحب دی هغه د شوزونه ولې په وخت باندې نه هغه کوي خلکو ته هغه جواب نور کوي یا په وخت باندې د مسلو حل راو باسي 2018 نه ایشو روانه ده تقریبا 2 کال یا 3 کال وشو او په دې باندې دا شیزونه روان دي دا مخکې مسله نه پکار ده دا نو پکار ده چې انتظامیه کوم د یونیورسيټي ده د شیزونه ته سیریسلی دا شیزونه د حکومت سره هم خبرې اترې وکي او مسلې حل راو باسي بجای د دې چې منګه یو غیر ضروری بحث کې ونخلو او هغه انتها بیا د هغه نتیجه دا راوځي چې منګه بیا استادان په احتجاج باندې مجبورو فهم شه د می طرف تزم او بل موضوع هم دا ذکر کوو د میډیکل سټوډنټس حواله سره چې هغه د ډیر زیات مشکلات څه دي دا غنه تاسو خبرو یو وړ شان دماغ ویلکم بیک اوس پورې خبره کېده چې جی آنلاین کلاسونه به څنګه ارینج کیږي او کلاسونه به څنګه غستې کیږي خو عرفان صاحب اوس خو امتحانونه مرالل کلاسونو خو خیر سره خوړه کلاس کیږي او کنه کیږي خو د میډیکل سټوډنټس اوس امتحانات چې کوم شیډول دی هغه جاری شوی دی او امتحانات اغوستو تیاری روان دي چې کلاس نه دی شوی چې کوم سټوډنټ په قبایلی سیمه کې دي یا د خیبر پختونخوا غریزه سیمه کې دي تل نت کار نه کوي او امتحان څنګه ور کوي فهم سب تاسو ما پرون هم ذکر کړو ګوره دا مسله د کووډ 19 یا کورونا چې کوم ایشو راغلی دا په دې کې حکومت په خپل حواله سره فیصله کوي او یقینا چې هغه سره د سيزونو اختیار هم دی خو کله د ماشومان او د مستقبل مسله راغلی دا نو په هغه کې بیا دغه شانتي تعلیمي ماهرین څوک نه دي ناس دا غوي رای نه غستل شوی چې د حالات مونږ تر روان دي نو مونږ په دې کې څه کول پکار دي ډاکټران صاحبانو رای نه غستل شوی چې د طب مسله راغلی دا نو طبي ماهرین په دې کې خپل رای سور کوي ځکه چې دا وخت کې دا مسله راغلی دا نو هغه د میډیکل سټوډنټس هم دا د انجینیرینګ سټوډنټس هم دا د نورو سټوډنټس هم دا آنلاین کلاسز هغه سيزونه دلته بمونږ نور هم ډیر وخت اخلو زمونږ چې کم دی وخت کې قبایلی سیمونو بیا خلک اوازونه پورته کوي یا باغې باندې احتجاج کوي چې موږ ته خو انټرنیټ سرویس نشته نو موږ آنلاین کلاسز څنګه واخلو او تاسو به اکثر په سوشل میډیا باندې هغه تصویرونه کتلی هم وی چې یو سټوډنټ ځان سره بیټری وی سی او د غر په یو سر کې ناشتي او د هغه زینا د کنیکټ کېدو کوشش کوي بیا تاسو دا هم کتلی دي چې کله آنلاین کلاسز دغه شروع شو نو زمونږ سټوډنټس دا غي څه طریقې سره مذاق هغه کول شروع کړی دي فهم چې په دې اړه باندې خبرې کوو چې میډیکل سټوډنټس ته کومه مسلې را روانې دي د هایر ایجوکیشن کمیشن د طرف نه سم مسلې را روانې دي په هغه خبرې کوو دا وخت کې موږ سره د خیبر میډیکل یونیورسيټي وایس چانسلر ډاکټر ارشد جاوید صاحب ټلیفون د لارې موجود دی السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام ډیر مننه ډاکټر صاحب زیاتره میډیکل سټوډنټس ډیر زیات ګیله کوي چې موږ خو هغه مضمونونه ویلي هم نه دي موږ دا سبق خو خودل شوی هم نه دی او موږ ته ویل شوی دي چې تاسو سلف سټډي کوئ په خپل سټډي کوئ او موږ تاسو نه امتحانونه اخلو ډاکټر صاحب دا مشکلات دي बेशक तब खबर सही रहा और मेडिकल स्टूडेंट सिर्फ ना बल्कि हर किस्म स्टूडेंट का मुश्किलात सदी और ना यो पेंडेमिक दे यो कैटास्ट्रोफी द नेशनल और आगे के within all these limitations and within all these constraints we have to continue और मुंग बाखपल मेहनत जारी साथी से सहादा पर मुंग कोले शो बल अल्टरनेटिव वो बतावी के बस कॉलेज ना बंद मुंगा मार से बंद को बस
सबक खोलो कोर्सेस को और इम्तिहान दो दरअसल चिकला educational institutions function or higher education commission constantly in touch the university sara वाकई वक्त मुख्त गाइडलाइंस राखी दाए HEC पर गाइडलाइंस पर नतीजा के हो हर यूनिवर्सिटी पर ऑनलाइन सिस्टम ऑफ एजुकेशन स्टार्ट को और अरे के HEC मुख्त फल गाइडलाइंस राखी दी थे ऑनलाइन एजुकेशन द्रे स्टैंडर्ड्स यो बेसिक यो इफेक्टिव और यो एग्जाम्पलरी और HEC दा really दी थे कम से कम रिक्वायरमेंट इफेक्टिव लेवल ऑफ एजुकेशन दे कि अरे के स्टूडेंट जरूर एक्सेस पकार दे और फैकल्टी का अप्रोप्रिएट डिवाइस लगा कंप्यूटर और मोबाइल इंटरनेट पकार दे और स्टूडेंट पकार दी थी मुख्य क्लासरूम एक्टिविटी टाइप तशी के एंगेज को कि अरे के एंड ऑफ द लेक्चर के अलीना स्वागतम को फीडबैक व्यूअर के तो दा टोल शिना को हर यूनिवर्सिटी और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी हम कम वक्त में मुख्तदा पॉलिसी मिलाओ तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पॉलिसी शुरू करा और माशाल्लाह मुख्तल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स मुंतकम एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेज की अजीम मीटिंग्स और प्रिंसिपलानो सरा तो हर कॉलेज के माशाल्लाह सिस्टम रवान शवे दे बट आई एग्री विद यू che 100% of the students can't be reached तासो घर सर खबरा से उकड़ा जरूर दा से कतार कवी अनफॉर्चुनेटली मुख्तर चॉइस दोस्तों डॉक्टर साहब अपना कोर्सेज काफी जीवनों के लग्या दी नर्सिंग और पैरामेडिक साइंस का तकरीबन कोर्सेज खत्म हम सोल और मुख्य इम्तिहान स्केड्यूल जगह वर्कड़े दे मुख्य गवर्नमेंट के बैन दे को एग्जाम्स में मुख्य गवर्नमेंट तो यो प्रपोजल निकले दे कि गवर्नमेंट अगर में दे रिलैक्सेशन की बैन और मुख्य इजाजत रहा कि या वो मुख्य इम्तिहान आलू फेज वाइज और HEC पर डायरेक्शन माने फेज वाइज इंस्टीट्यूशन ओपनिंग हम शुरू को फ्रॉम 15 जुलाई ऑनवर्ड जी सर डॉक्टर साहब चूंकि मेडिकल अगर ये तासु आगे बढ़ने ढेर ज़्यादा खब हुए गई आज ये स्टूडेंट्स दे अगर द्रेव या सलोर म्याश्तों ने क्लासेस नहीं दिया अगस्ती कम मजमून नहीं देखो दले शवे आया तासु गणाई चिकम ऑनलाइन क्लासेस ये स्टूडेंट नीम अगस्ती दी अगर वो आगे बढ़ने अगर शांति पुया शवे या अगस्त डी बाहर शांति का वर्षी भी या चिकम एग्जाम्स तासु अखले अगर आप देता पूरा तरीके से तैयारी करी भी दा सबसे एजुकेशन भी आप देख करो कोई की करना ऑनलाइन क्लासेस पर लग गया थी करना ऑनलाइन क्लासेस मतलब तो देखे अगर एक्टिविटी से कम रियल लाइफ के क्लासरूम के बकेदा उस ऑनलाइन की लग गया है कोर्स ना को तासो कम खबरों का आप से भी यस तासो खबर सही है कि 100% स्टूडेंट्स को शायद मुस्तफीद हुई नहीं मे बी 5% 3% सबको एक्सेस नहीं देख सम एजुकेशन तागे के ऑफ कोर्स तासो खबर सही था वो मुझको कोर्सेस करे अलबत्ता मेडिकल एजुकेशन की जो ज्यादा इंपॉर्टेंट शहदाद है खासकर 4th ईयर फाइनल के कम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी पर हॉस्पिटल्स के आगा अलबत्ता ऑनलाइन करने से वर्क वाला है डॉक्टर साहब जमगा बल सवाल हम दगा हो चिकम दा मेडिकल के प्रैक्टिकल कार दे या सुमरा होम प्रोफेशनल डिग्रीज दी अगर लैब के कार कई नो अगर बब्या सिंगा ऑनलाइन कवर कीगी अगर तो ऑनलाइन में कवर करूंगा अगर उस मुल्क कोर्सेस दा को कम से तो लेक्चर हॉल वाला टीचिंग को ऑनलाइन में कवर को सही और इंशाल्लाह फेज वाइज इंस्टीट्यूशन ओपनिंग हम शुरू कीजिए एज पर HEC गाइडलाइन और गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन मुताबिक तो चिकला का शुरू से ज्यादा एम्फेसिस को ब्या प्रैक्टिकल मानदी हुई से कम ना कम वक्त के मुद्दे प्रैक्टिकल से कम मिश्र आगाज कवर की कि कम में आस्ते इम्तिहान कॉलेजों खुलावशी और इम्तिहान में इंशाल्लाह वस्तादो चिकला दीदाश कोर्सेस कवर की द्वारा प्रैक्टिकल हम लैब हम और क्लासेस हम डॉक्टर साहब सदा मॉनिटरिंग निजाम हम तासो तैयार करे दे छे मॉनिटरिंग बकीगी या ना चिकम टीचर दे वक्त टीचिंग कई आया आगा लेक्चर रिकॉर्ड कई अब वर कई या ना ऑनलाइन लाइव क्लास बवी आए के दन ना बायो मेंबर दे सीवी चे आगा एटलीस्ट ऑब्जर्व कई छे टीचर और स्टूडेंटान ओमागा से एंगेज दीम या ना नो दे मुख्तलिफ ऑनलाइन सोल्यूशन दे और लका पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के मुख्तलिफ तरीके दे जना दाखिल की सिर्फ रीडिंग मटेरियल स्टूडेंट्स तौले की तैयारी सेल्फ लर्निंग के जना दाखिल प्रोग्राम दी मूडल के
assignment system नहीं करना. Now obviously technologically there are multiple ways of कंप्यूटरान दिया मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल की Google जना solutions दिखना. तो बस कोशिश दाद है और IT department हम काफी आर्य यूनिवर्सिटी वाला पॉलिसीज के फिर मसरूफा दे और ICC हम गाइड सी लगे दे. तो ज़ता तो खबर सरा इत्तेफाक में दे कि आइडियल दा इट इज नॉट एन अल्टरनेटिव टू आइडियल सिस्टम से कम कॉलेज में चिकुलावी हो विद इन द प्रेजेंट सिचुएशन. आई थिंक वी हैव डन वेरी वेल. माशाल्लाह तकरीबन हर कॉलेज का प्राइवेट दे का पब्लिक दे आगे के ऑनलाइन क्लासेस सिस्टम जरूर फीडबैक हम मिलावेगी. ऑफ कोर्स देयर इज सम मॉनिटरिंग सिस्टम ऑन एज वेल. हो obviously आगे जो दास गारंटी ना समर को दियो मा एफिलिएटेड कॉलेज दे मा एडमिनिस्ट्रेशन अंडर सदे पारी प्रिंसिपल सरा मंग इंटरेस्टिव मंग फीडबैक राजी स्टूडेंट्स फला हम देर सेंसिटिव दे हवाले सरा दस पता है मेडिकल स्टूडेंट्स दी आगा अक्सर वक्त फला सबक हुई किताबों में ठीक द क्लासेस के हमारे लर्निंग के और दे आर वेरी सेंसिटिव और आगे दा खाई पर मुझे कारण है वो सीखता है कि मुझ काल रहा है. We don't want their years to be wasted करना. तो दे वजह मुख्तल कोशिश बकुछ सुम रहा था पर के वैसे और इंशाल्लाह मुख्य कम स्केड्यूल पर करे आगा देकाल एंड पर दे आगा ड्यू टू द कोविड SOPs दे वजह मुझे इम्तिहान हम दास याद है एट द टाइम बटोल क्लास में साथ में one class at a time के रश में जुड़ेगी और प्रॉपर डिस्टेंसिंग तरह प्रॉपर SOPs तरह वो के कम इम्तिहान हम कम इम्तिहान हम गिन भी ऑनलाइन अब ऑनलाइन और प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी तो पेशेंट्स बांधे या आपकी आगा वो रियल लाइफ के आलू को विद प्रॉपर है. जी डॉक्टर साहब बताओ कि कम सजेशंस वर कड़ी गवर्नमेंट ता रिलैक्सेशन हवाले सर तासु जिक्र हम को आया तासु दा तजावीज सर हुकूमत से इत्तेफाक करे दे. एक्चुअली फर्स्ट से कम तजवीज वर कड़ा आगा दे फाइनल ईयर सप्लीमेंट्री एग्जाम जी कला के फाइनल ईयर रिजल्ट हुआ तो सप्लीमेंट्री कम मालूमान रागला बिया दा कोविड दे वजह इंस्टीट्यूशन बंद सर गई तो के इम्तिहान में बैन और मुख्य कला गवर्नमेंट का प्रपोजल ओले को से दा हो कदी इम्तिहान उसी जो मुक्त वो दोस्तों पर डॉक्टरान और मिलावटी असल डॉक्टरान को मिला जो गवर्नमेंट कैबिनेट से दा प्रपोजल लाडो कैबिनेट अप्रूवल वर्क हो और मुंगा का इम्तिहान हम उस लगिया देखी लगिया दे. से उस एनुअल एग्जाम से पर द टोल प्रोफेशनल एग्जाम के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आगे दे पर शेड्यूल लेकर उसको रिसेंटली लेकर आए गुजरे मक के और उम्मीद देखते गवर्नमेंट को आगे में गौर की और इंशाल्लाह इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ आवर मेडिकल इंस्टीट्यूशन एंड मेडिकल स्टूडेंट्स मां से यकीन से जारी को तजावीज करा इत्तेफाक की और मुक्तबो बैन रिलैक्स की फॉर एग्जामिनेशन. सही ढेर ज़्यादा मनना डॉक्टर अरशद जावेद साहब दगा ट्राई राकोलो डॉक्टर साहब को काफ़ी देर एक्सप्लेन कर चुका हुई तजावीज़ दी समरा हुकूमत सही खबर करे दा हो खबर मगा वागी हम पखला दे खबर से इत्तेफाक हो कम प्रोफेशनल कार दे कम चे दागे प्रैक्टिकल कार दे कम बागा अस्पताल के कई लैब के वाकई आगे मुंग सरा दे वक्त की इस किस्म अल्टरनेट निश्ता रहे न मजबूरन मुंग आगा कोर्सेस केप को लग गया और सिर्फ चिकम थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ते सिर्फ मुंग आए तक चिकम मुंग थ्योरी दा मुंग सिर्फ आगा कार को जदा थ्योरी दा ता देशी नजान हो हैरान त्या खबर बला दा डॉक्टर साहब दा विच मेडिकल स्टूडेंट पखपला लर्निंग कई लग गया वी नो सा तो खबर मगा वा che बदा वाले और सेल्फ लर्निंग पखपला कावे के फाइम साहब देखिए इशू जो गोरमा अल्लाह देव की चिते सिनवी और डॉक्टर साहब हम जिक्र को चूंकि वाइस चांसलर दे आगा खबर मेडिकल यूनिवर्सिटी कागोई 3% या 5% दसे खलक स्ताज आगी बा ऑनलाइन क्लासेस नहीं अगस्ती बिल्कुल नो दी मतलब दाशो च आगा दहागा रेस ना शादा पातिशु या आगी आगा शांति स्टडी नदा कड़े मैं भी चले से वो निशी खो कफरस का सवाल है स्टूडेंट और आगा दगा जिलो सर ताल्लुक लरी च आगा कबायली सीमो सर ताल्लुक लरन के स्टूडेंट आगा सवाल दा शिजुनो टोल चैलेंज कई او هغه دا شیزونه پر ریکارډ باندې راوړي یا هغه دا وي چې ما خو هغه شاته سړی نو کړي زه چې په کومه علاقې سره زما تعلق ته هلته خو ما د انټرنیټ سرویس نشته ټیک دا هایر ایجوکیشن کمیشن دا ریکوایرمنټس او ما تدا کول پکارو خو دا زما په وس کې نه و کومه علاقې کې چې زه اوسېدم یا دا الته اکسس نه و د انټرنیټ نو دا شیزونه مانه پاتې شوي نو څنګه حکومت بیا هغه کوي امتحان اخلي او زه دغه شیزونه نشاته پاتې شوم عرفان صاحب یو خبردارا چې په دغه یو مسله ما تخکاری چې په دې امتحاناتو کې برازي لکه دی وخت کې دا په خیال کې دا خبر هم چې ټول پکار ده دی وخت کې
چې اخر ولې زمونږ د وزیر اعظم صاحب خبره خلک نه مني هغه په خپل چې زه اخرنی چوایس یم زه وزیر اعظم یم زه چې سوی ما به کیږي او هغه دین دغه چې سوی کیږي خو نه خو باجوړ کې مونږه 3G 4G وکته نه مونږه وزیرستان کې وکته نه مومندو کې راغې نه په خیبر کې راغې دی وخت دا ورکول د کار دی د اعلان کړو په خپل ما هم دغه ذکر تاسو ته کوم چې په خپل باندې عمران خان صاحب ویلو شمالي جنوبي وزیرستان کې چې کوم د ټول نه زیات حساس قبایلی ضلعې دي په هغه ځای کې هغه ویلو چې موږ به دا سرویس ورکو نور چې څومره اکټیویټیز دلته روانې دي سرګرمیانې روانې دي هغه په خپل ځای باندې خو دغه سټوډنټس هغه بیا په دې حالاتو کې نشي راتلی چې په خور کې پاتې شي دلته رهایش واخلي چې تا ټول هر څه بند کړي هم دي دا خو شو نو په هغه صورت کې خو بیا ته الته هغه ته رسایي ورکړه چې هغه انټرنیټ رسایي هغه ته ورکړي بالکل نو خبره دا چې د حکومت یا د هایر ایجوکیشن کمیشن کوم ریکوایرمنټس دي چې کوم د خیبر نه دي د ډېر ماشومان دي چې هغه دا موږ مجبورن د خیبر چې کوم د باونډري دا د خو راشو د پیښور سایډ ته او الته چې کوم زمونږ مرګري دي یا په جنګلو دي دای په دکان کې دای په بیٹک کې موږ ناسیو او موږ خپل آنلاین کلاس اخلو خدا هر یو ماشوم نشي کوله کم کس چې په خیبر کې نږدې پوله کې اوسېږي خو راتلی شي خو یو کس چې د خیبر بغریز علاقہ کې دی یا لری ځای کې پروت دی باجوړ کې مندو کې لری پروت دی ایون په خیبر پختونخوا کې یو کس په چترال کې دی بل په شانګله کې دی یا په کوهستان کې دی هغه به څنګه آنلاین کلاسونه اخلي لکه دې لپاره پلان نشته د کې بیا دویمه خبردار راځي چې دلته د ځینو خلکو هغه شانتي مالی بالکل سره سټوډنټس دادي د هغه والدین دي ډېر په سختۍ سره په هغه باندې په هغه کې سبق وي هغه بیا د هغه ضرورت نشي پوره کولای نو د انټرنیټ ته ضرورت هغه بیا څنګه پوره کی نو ټیک دی د هایر ایجوکیشن کمیشن چې کوم یو دا معاملہ راغلی دا هغه دغه قسمه فیصله راتلل هغه هم سټوډنټس نو هغه ذهني تور باندې ټول بیماران کړي دي هغه کلیر نه دي چې موږ اوس سو عرفان صاحب دې کې بیا صرف هایر ایجوکیشن کمیشن نه صوبایي حکومت هم ذمہوار دی ولې دا محکمه د خوایده لپاره وزیر ناشته دوی پالیسی ور کوي گورنر صاحب د خو ناشته نو پکار دا واشي بیا دغه محکمه لخوا یو کانټیکټ شوی فدرل ګورنمنت سره چې زموږ دغه خلک تی موږ د لپاره یو سپیشل سرویس شروع کو دا کسان به راوسو ماشومان وي اې د لپاره به اصله شروع کړي وي لاره به راستوا خو حکومت لخوا هم ښکاری نه عام غری دي او چې کوم د اغه زنه د یوش ام پی ګان راغلی او وی اوس پورې کردار ښکار نه شو د اغه چې کوم دغه 12 ام ان ګان دي د اغوی کردار نه ښکاری اوس پورې التنا اته سېنیټران هم دي د اغوی کردار هم مونږ ته نه ښکاری چې اغوی سکی او اغوی سکول غواړي خو حکومت خلاف خبر نه کوي بورام واخر فان صاحب ختمي اخري خبره کوم کلوزینګ خبرو کې خیر دی کلوزینګ خبر هم کوم تاسو وایي چې دومره سېنیټران هم دي دومره ام ان ګان دي ام پی ایز هم دي نو زموږ چې پرایم منسٹر صاحب اعلان کړو دا هغه خپل اعلان باندې اختیار نشته چې هغه باندې عمل درآمدو کی نو ام ان ام پی ای او سېنیټر خو ډېر وړه خبره موږ هغه ملک یو سی کو چلتا د وزیر اعظم هم نه چلیږي الله پامان